ډېر شه موضوع دي مستحبات باندې بحث وکړه سنت باندې بحث وکړه پردې باندې راوله وظایف ورکړه ډېر شه دغه دي کوم دا پیچیدې دي نو کوښښ کوئ وروڼو په دې باندې داسې دغه مه کوه چې عاجزانه اپیل درته کومه خو د اصلاح په نیت باندې تنقید په تور نه ښه جي بعض علما کرام خفه کېږئ مه خفه کېږئ به نه وروڼو ښه زما وروڼه یې تنقید نه کومه ټول نه مخکې به تاسو کوښښ کوئ چې موږ دا ویډیو وګورو چې په دې کې څه مقصد دی ویډیو به نیمګړې نه پاتې کوئ ښه جي مختصر ویډیو ده بعض علما کرام اکثر په دې فیسبوک په پاڼه باندې ډېر داسې مسایل ذکر کوي چې هغه د ویلو نه وي لکه زه به داسې وایم داسې مسایل ذکر کول دا لږ نامناسبه دي اوس په مثال کې نن سبا خو هر یو کس عالم دی هر یو څخه خپل علم ورسره دی په محله کې امام دی په جومات کې امام دی په کور کې مدرسه شته په کور کې عالم دین شته په محله کې په علاقه کې خامخا په رابطه باندې به وکړي لکه زه به داسې یم جماعت اکثر په واتسپ باندې دومره خطرناک مسایل راشي چې د هغې د جواب خدای پاک دا څنګه جواب ورکړم شرم راځي که نه جي نو مطلب مې دا چې هغې خو جواب ورکړم به یې مطمئنه کړم نو هم تاسو دا علما کرام چې کوم دین خدمت کوئ ښایسته خدمت کوئ جي نو دا اپیل ته کوم چې د الله د رضا لپاره داسې مسایل مه ذکر کوو چې هغې نه انتشار جوړېږي په هغې پسې به کمنټ کې ما لاندې ولیکل نو چا ورته وي بړوا او چا ورته وي د کم مدرسې نه فارغ شوی مدرسې بدنامي شي بیا ورته وایي دا استاد نوم راکړه هغه نوم دې وګورم د کم مدرسې نه فارغ شوی استاد ته رنګ کومه ډېرې کنځلې به شوي نو کوښښ کوو جي چې دغه علماو ته زما د الله د رضا لپاره خالص د الله د رضا لپاره یم چې په خپله کپړه باندې هغه مه لګوئ جي خفه کېږئ مه دا زموږ ستاسو لپاره دا لازم دی چې موږ تاسو دا په داسې باندې بیان کړو یا په اشارو کې دا بیان کړو چې لکه دا خامخا نن سبا هر یو کس پوهېږي ښه جي نورو ویډیوګانو کې ما دا نه ویلي چې زما ویډیو شیر کړي یا مه شیر کوئ دا ویډیو به ضرور شیر کوئ ځکه چې دا هر یو ملګري ته ورسي هغې ته پته ولګي کېدای شي یو انسان د دې د وجې نه هغه ویډیوګانې پرېږدي هغه په بل موضوع باندې شروع شي ډېر ښه موضوع دي مستحبات باندې بحث وکړه سنت باندې بحث وکړه پردې باندې راوله وظایف ورکړه ډېر ښه دغه دي کوم دا پیچیدې دي نو کوښښ کوئ وروڼو په دې باندې داسې دغه مه کوئ